د پاره تمام انتظامات چې دی هغه کمپلیټ شوي دي. دا وخت زما سره اسسټنټ کمشنر بریکوټ منور شاه خان موجود دی. دا راته وایي منور شاه صاحب چې څه انتظامات دي دا وخت څه ممکنه انتظامات تاسو کړي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نور خو سهیل باچا صاحب زه تاسو شکریا ادا کوم چې زموږ خوا لرلې او دا زموږ کوم پروګرام چې روان دي انتظامات روان دي د علم کوریج ورکو ډیره مننه. دغه حواله سره تاسو ته پته راځي سبا 5 بجې به وزیر الله صاحب د هلیپټ کې مونږ ولاړو د دې انتظامات روان دي فائنل ټچ ولا ورکو نو دلته بل خیر هغه کوزي او 5 بجو نه بیا تقریبا دغه غنټه یو نیمه زموږ د جلسې دا پروګرام دی بریکوټ ګراوند کې هلته هم انتظامات کم چې د اناګوریشن بورډونه دي زموږ د صدور 15 منسوبي دي دغه افتتاح به کوم دی وزیر الله صاحب په مبارک الله سبحانه کیږي نو هغه کې د بریکوټ سیول هسپتال له بریکوټ بایپاس ته او د کې انجینرینګ یونیورسيټي چې دا دغه کیمپس ته انجینرینګ یونیورسيټي وسوتوي یونیورسيټي اف انجینرینګ اینڈ اپلایډ ساينسز دغه کیمپس دلته بریکوټ کې مرکز هم کې جوړیږي او شموزو پلی ګراوند دی بابي ودی نه ده نو دا صاحب درته وایي چې تاسو لکه د دې علاقې سره تعلق ساتي دا بریکوټ بایپاس سونه د ټوریزم د پاره د لوکل خلکو د پاره بسونه مستفید شي د دینه به د ټریفیک او د کم چې د بزنس یا د هوټل انډستری دغه ته بسونه توام ملاوي شي. دا بریکوټ بایپاس چې دی نو تاسو ته پته لري چې آبادی زموږ د ملک ډیره په تیزی سره روانه ده او بریکوټ بازار حقایقي هدا پورې کولاو دی خو بیا د کله چې مازیګر مانځنه پسو دغه شی یا سحر کې یا کله چې ماشومان سکولونو ته ځي نو د ټایم کې ډیر زیات رش جوړیږي بازار کې نو داغه د پاره د متبادل یو ډیره ښه منصوبه د زموږ د منیسټر صاحب په لاس باندې دا وشو ډیره ښه دغه د نه ټوریزم ته هم او لوکل خلکو ته هم دا چې کم د پرړې خلک دي کم چې شموزو خلک دي کم چې اوټګاډي راځي د بار د ټوریستو نو هغه په بریکوټ بازار نه ورځي لګ به دا کم چې زموږ د ګیمن پول له طرف ته براتاویږي او په دې بایپاس په د بریکوټ بازار نه بالکل اوټوزي نو ټوریزم ته او لوکل خلکو ته پر دې ډیره زیاته پیدا شي. ایسه درته هم وایي چې څنګه تاسو د دې علاقې اسسټنټ کمشنر او د هر ځای حدود او دغه نخ چې هغه ضروري د باب سوات دغه یادګار ته په کم نظر ګوره چې دا د بریکوټ د پاره او کم چې میلمانه راځي دغه د پاره بسمره موضوع دا چې دا بابي ودیانه په نوم لکه ودیانه چې د رسوات په خوانې نوم دی بابي ودیانه په نوم دغه یوازې دروازه نه ده هم دغه دروازه هم جوړیږي او سره د سره د ټوریستو د فیسیلیټیشن لپاره د انفارمیشن لپاره او د د معلومات ورکول لپاره چې کوم نه دغه طبقه پوره منصوبه ده تقریبا د 10 کروڑ روپو پروجیکټ دی دغه کې د ټوریستو لپاره لکه پوره تنظیمات کیږي ان شاء الله. ایس اف د وخت څنګه په سکرین یا کم چې ټوریست د ملک د نن او بهر به حیثیت اسسټنټ کمشنر د دې ویو د دې سوات خولي وبا او د بریکوټ دا یادګار او دلته آثار قدیمه دا دغه ټوریستو ته په څه نظریه بیانوي چې دلته څومره امن دی په څه طریقه واغوي انوایټ کوي. نو دا خو خلکو تر مخکې نم دغه چې د سوات خلک ډیر پرامن خلک دي ډیر عزتمن خلک دي د نورو ټوریزم کوم علاقې چې دینه دغه په نسبت د سوات د خلکو هر چا صفت کړي چې د ټوریزم لپاره چې کم دغه په کار دی نو هغه په سوات کې هر قسم دغه اویلیبل دي دلته بیوټی شته دلته چې کم دی د خلک د روایتونو خبر دي د میلمه په قدر او په دغه پویږي نو د ټوریستو لپاره د چې لکه په پاکستان کې د سوات نه بهترین ځای ماته بل نخ کړي او پورام نام دی پورام نام نه درنګ جهان مننه بالکل جی د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د سب ډیویژن بریکوټ د دورې ته ډیر زیات اهمیت په نظر باندې کتل کیږي. د بریکوټ بایپاس چې د 30 کروڑ روپو 2.5 کیلومتره دا روډ ک یو طرف ته په ټوریزم بحالۍ کې با مستفید شي نو بل طرف ته د بریکوټ په ټریفیک کې با خاطرخوا کمی راشي. د کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا بریکوټ سوات.